السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو اسماء اخلاص خپلو ورونو ووهله ویل ټکوله چې عزتمنو په هسپتال کې ډېر په بد حالات کې پته ده دا اخر ولې عزتمنو ټکوله ورونو ورته ویل چې تاسو خو زموږ عزت لیلام کولو په شرمونو او شرمولو. راځئ مینوله موږ په دې ویډیو کې ټول حقیقت وګوره. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته اول دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو اسماء اخلاص چې ټوټه موټه شعرونه هم وایي نه ګډوډ شعرونه هم وایي ځان ته یوه شاعره وایي خپله د سوات اوسېدونکې ده یعنې ځان ته یوه سواتۍ وایي پښتانه وایي. خو مینوال تاسو ته یاد وي چې تېره ورځ د دې نه دغه شانتې موبایل ورک شوی هغه موبایل کې د دې د زندګۍ ټوله ډیټا پکې پرته وه یعنې چې چا سره تصویران ایستي وي یعنې چا سره څنګه ویډیوګانې سازي کړی وي هغه ټول هر څه د دې په خپل موبایل کې پراته وو چې هغه موبایل عزتمنو چې چا له په ګوتو باندې ورغلی دی باقاعده د دې د ویډیو باقاعده د دې د فیسبوک د پیج نه هغه ویډیوګانې شیر کړی وي چې دا بیا ډېره زیاته سخته خفه وه او ډېر سخت افسوس یې پرې کړی د هغې نه بعد عزتمنو دا بیا پلی ویډیو راغله او ډېر سخت خفګان یې ښکاره کړم او ویې ویل چې ما سره ظلم شوی دی زیاتی شوی دی چې د هغې نه بعد عزتمنو چې دا کور ته تللې ده نو په کور کې عزتمنو خپلو وروڼو وهلې ده ټکولې ده چې وروڼو د دې هغه ویډیوګانې کتلې دي نو مینوالو بیا د هغې نه بعد دا بیا اسپتال ته وړل شوې ده دا اوس په اسپتال کې زیر علاج وی پرته ده. خو مینوال چې موږ په خپله باندې د دې نه خبر شو نو ډېر سخت خفه شولو ځکه چې یو طرف ته ورسره داسې ظلم وشو بل طرف ته ورسره په کور کې وروڼو ظلم زیاتی وکړو. خو مینوالو دغه خبر نه دروغ و ځکه عزتمنو چې وروڼو ورته تر اوسه پورې څه نه دي ویلي هغوی مو سره په دغه خفګان کې شریک دي او وروڼو ته ډېره زیاته سخته ګرانه ده ځکه عزتمنو چې دا ټول کور دا په خپله باندې چلی یوه کاروباري ده کاروبار کوي. زموږ د څه عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ ده سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.